سکون او راحت به ما ته څنګه میلاو شي زما او ستا په کور کې قرآن پروت دی او په هغې باندې انچه دوړه پرته ده زما او ستا په کور کې قرآن مونږ یې ښودی دی په بره چت کې چې صرف دا کور نه نظره کېږي سکون به څنګه میلاو شي قرآن د ګاډي په سیجبورډ پروت دی چې اکسیډنټ نه کېږي د قرآن نه تعویزونه جوړ شوي دي غاړو ته یې اچولي دي بېادبي د قرآن بېادبي د الله د کلام او دا پرېږده څاروو ته یې اچولي دي قرآن دې ته پاتې شو د کوم ځای نه به خوشحالي راشي د څه دپاره چې قرآن راغلی دی قرآن د څه دپاره راغلی عمل دپاره سوچ او فکر دپاره الله څه وایي کتاب انزلناه الیک مبارک الله وایي دا کتاب ما تاسو ته درلېږلی دی څه دی برکتونو والی زمونږ د عجم خلک نه دوی د برکتونو ټکی ډېر خوښ نو دوی څه کوي بس کولې راښکلی یې بس غلافونه جوړ کړه په المارۍ کې برابروه بس دغه د قرآن سره محبت یا د تعویزونه جوړوه یا په بیټک کې آیت الکرسي ولګوه او سورة الفلق او سورة ناس او یا په دکان کې او یا په هوټل کې آیتونه په دیوال یا په ګاډي باندې آیتونه ولیک قرآن دې دپاره خو نه دی قرآن دې دپاره خو نه چې دیوالونه پرې ښایسته کړي قرآن دې دپاره خو نه دی چې غاړو ته اچي او څاروو ته اچي قرآن صرف دې دپاره پاتې شوی دی چې قسمونه پرې خوري رواله وي قرآن قسم پرې وخوره قرآن صرف دې ته پاتې شو الله وی دا برکتونه والا کتاب ما درلېږلی دی ولې لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب الله وی دا مې دې دپاره درلېږلی چې د عقل خاوندان ترې نصیحت واخلي دې دپاره قرآن راغلی دې دپاره نه راغلی زما او ستا په کور کې قرآن پروت دی او زه تاسو نه تپوس کوم ځان له جواب ورکړي اخري پیر مونږ قرآن کله ویلی مونږ کله ختم کړی دی دیندار سړی له هغه دی هغه سړی دی چې په رمضان کې لا ختم کوي نور خیر خیریت پکار خو دا و چې زمونږ د دې قرآن سره همیشه رابطه وې تا به کتلی وی چې ستا په دې ژوند کې خوشحالي څنګه راځي او یو ورځ تجربه وکړه چې کله د باندې دا غم او مصیبت ډېر شي که نه غم او مصیبت ته د الله کلام کوله وکړه او ډېر نه یو مخ ووایه که دې زړه ته دې سکون میلاو نه شو بیا ماته ووایه د دنیا سختې خو پرېږده آخرت کې سختې ډېرې دي که لږې دي آخرت سختې ډېرې دي که نه ما مخکې ورځو کې دلته بیان هم کړی د آخرت سختې موږ څه نه څه بیان کړی دا قرآن چې لیکلی وي او د دې سره دې رابطه وه د آخرت سختې به راته مسانېږي